بسم الله الرحمن الرحیم. زه د عوامي نیشنل پارټۍ باچا خان مرکز او د باچا خان ټرست یو جهان مننه کوم چې هغوی دا فنکاران راټول کړل او د فنکار نه تپوس کوي چې تا ته څه ستونزې پیښې دي، تا ته څه مسله ده. مهرباني زما د ټولو فنکارانو ته دا خواست دی چې په یو بل باندې چې دی نو دغه مه کوئ چې څنګه خادم حسین صاحب وویل چې ما له تجویز راکې چې هغه تجویز باندې مونږ مخ په وړاندې روان شو. خادم حسین صاحب زمونږ د پاکستان ټلویزیون د پښتو ډرامې ټایم اول 15 بجې و، بیا 4 بجې کو. اوس هغه ټایم زمونږ راغی 1 بجې ته. 1 بجه ماشومان سکول کې وي، بوډاګان زلمی څه په جومات کې وي او کور کې زنانه چې دی نو هغه روټۍ پخوي، ترکاري پخوي، نو هغه ډرامې څوک نه ګوري. بله خبره دا ده چې زمونږ دغه ډرامه خو لاړه غرقه شوه. 1 بجې ته لاړه. د پښتو او د انکو د دواړو د خیبر پښتونخوا چې کمې ژبې دي هغې کې ډرامې کېږي خو هغه څوک ګوري نه، ځکه چې هغه 1 بجه ټایم دی. بله خبره دا ده چې زمونږ د پښتنو د فنکارانو یعنی د ټولو فنکارانو چې کم چیک مونږ ته میلاویږي هغه اول زمونږ نه به ټیکس کټ کېده 5%، بیا شو هغې نه پس 7%، اوس هغه 20% ته رسېدلی دی. که یو آرټسټ 10,000 روپۍ چیک اخلي نو 2,000 ته کټ شي، 8,000 هغه ته میلو شي. آخر ولې څه چل دی؟ دا ختم الپکار دی. بله خبره دا ده چې نشترحال دی. نشترحال جوړ چې دی نو هغه د ډرامې دپاره دی، هغه د میوزیک دپاره دی، هغه د موسیقۍ دپاره دی، نه چې ته د لاهور نه هغه خلک راولې او دلته په نشترحال ګټ کې. مونږ دا نه غواړو. مونږ چې کله نشترحال جوړ شو لومبیا ډرامې پکې مونږ کړې دي، 8 ته 10 ورځې پکې یو ډرامه چلېدلې ده، ما پکې په خپله کار کړی دی. کلچر ډراما مونږ دا غواړو چې دې کې د کلچر ډرامې شروع شي، دې کې د ښایسته ښکلې د موسیقۍ پروګرامونه شروع شي چې هغې کې دا اخوا دېخوا نه وي. هله به بله خبر دا کومه چې که تاسو کولی شئ چې په هره ضلع کې د عوامي نیشنل پارټۍ څنګه چې زمونږ ملګري ووی چې یو تنظیم داسې پکار دی لکه څنګه چې ملګري استادان دي، ملګري وکیلان دي، نو نه ولې ملګري اداکاران نشي کېدی؟ ولې نشي کېدی چې دغسې یو تنظیمي او د خیبر پښتونخوا په هره ضلع کې زه خو وایم چې په هر یونین کونسل کې یو تیټر شروع شي چې هغه مونږ راترو شو چې هر یونین کونسل کې یو تیټر کېږي، نو هغه به زمونږ چې کومې هلې ځلې کوي زمونږ عوامي نیشنل پارټي هغې نه به هم دا ملګري خبرېږي. دا کم واړه واړه چې دي هغې ته هېڅ پته نشته چې باچا خان بابا څه کړي دي، ولي خان بابا څه کړي دي. چې دغه شروع شي نو هغې کې به مونږ ته د ملګرو ته به دا پته ولګي، د کلیوالو ته به دا پته ولګي چې باچا خان بابا د پښتنو دپاره څه کړي دي، د پښتون دپاره یې څه کړي دي، د پښتو ژبې دپاره یې څه کړي دي، څومره سختۍ باچا خان بابا تېرې کړي دي. نو که دا تیټرې شروع شي په هر یونین کونسل په سطح باندې، که د یونین کونسل په سطح نه کېږي د ضلعې په سطح باندې وکړي، هره ضلع کې هره ضلع کې دې سره به آرټسټان هم پر سره روزګار شي او دې سره به زمونږ چې کومه دغه دی پیغام دی، د باچا خان بابا پیغام دی، د ولي خان بابا پیغام دی، د عوامي نیشنل پارټۍ پیغام دی، نو هغه به هم چې دی نو د صوبې ګوټ ګوټ ته ورسي او په ډېره ښه انداز او په ښه طریقه باندې به ورسي. دا بله خبره ده دا ده چې په دې باندې هم اواز اوچت کړي چې زمونږ د پښتو ټایم واپس دې ټایم ته راشي چې کوم حق زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت سره دی د فنکارانو په هغې باندې زما بابک صاحب ته خواست دی چې په اسمبلی کې په هغې باندې بحث وکړي، په هغې باندې چې دی نو اواز اوچت کړي د فنکارانو دپاره چې
دا فنکاران دا غریبانان فنکاران چې مخ پړوان دې لاړ شي دی به الځي چې زمونږ په شا باندې تاسو ودرېږئ نو انشاءالله مونږ بیا د چا نه رستو نه یو چې تاسو زمونږ په شا ولاړ نو په ایمان چې په دې سیکرټریټ باندې هم ورځو ها جی مونږ ته د بېنظیر په وخت کې چې کله شیخ رشید وزیر اطلاعاتو نو هغه چې دی نو مونږ له 40 روپۍ کنوینس الاونس راکوي د ریهرسل لپاره هغه نن هم دی 40 روپۍ زه چې 400 نه را روان شم نو زما خو اوس چې دی نو 500 روپۍ د یو دغه لګي چې هلته نه په ګاډي کې کېنو هلته نه په ګاډي کې کېنو چې دلته راشو نو په رکشه کې به بیا چې دی نو ټي وي سټیشن ته ځو او حاجي بله خبر یې دا ده چې مونږ په جنورۍ او فروری کې یو ډرامه شروع شوې ده هغه هم 4 کاله پس شروع شوه کامیډي ډرامه د پی ټي وي نه خو تر اوسه پورې چې مونږ 12 اپیسوډ ریکارډ کړي خو تر اوسه پورې مونږ ته یو چیک نه دی میلو شوی یو ټیډي پیسه راته نه ده میلو شوی او هغه ځکه نه ده میلو شوی چې دلته کې بجټ چې دلته کې ډرامه شروع کیږي نو ته به اول بجټ جوړې او هغه به اسلام آباد ته لیږي چې اسلام آباد والے منظور کړي نو هغه به بیا دلته کې ډرامه شروع کړي او چې ډرامه شروع شي نو هغه بجټ هم درله نه راځي 6 میاشتې وطن میاشتې کال پس چې دی نو یو چیک دوه چیکه راشي او هغه چې دی نو د آرټسټانو باندې تقسیم شي مخکې چې به مونږ په ټي وي کې کار وکړو لکه د 1994 دغسې نو چې مونږ به اخري سین ریکارډ کوو نو زمونږ افسر ته به چې دی نو دغه ولاړو اسسټنټ پروډیوسر به ولاړو وایي راشه ستاسو چیکونه تیار دي نو مونږ به لاړو چیک په مو اخیسته نن مونږ کار کوو او صرف دې دپاره دلته زمونږ د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر جی ایم دی او پی ایم دی هغه راته وایي چې یار وره پیسې نشته خو راشه دا کار وکړئ چې دا ډرامه ختمه نه شي ستاسو د پښتو دا کلچر د انکو دا کلچر د دې صوبې دا کلچر ختم نه شي که تاسو کار نه کوئ نو دا ختمیږي او دا هم رانه وړي نو مونږ آرټسټان والنټیرلی ورځو او هلته کې چې دی نو په هغه ډرامه کې کار کوو دې دپاره کوو چې دا ختمه نه شي مخکې به جیسې هرې سیماهۍ کې به بېله بېله ډرامه وه په سیماهۍ کې به د انکو ډرامه وه د انکو میوزیک پروګرام به د انکو میوزیک پروګرام به د پښتو ډرامه به وه د پښتو کامیډي به وه د پښتو میوزیک پروګرام به دا به هر سیماهۍ کې بدلیدل یو سیماهي بله سیماهي نو دا آرټسټان به ورسره ډېر خو اوس چې دی نو په 4 کاله پس چې ما په ټي وي باندې ورننوتم او دا کامیډي ډرامه مې وکړه دې دپاره هم وکړه دا ټول څنګه چې زمونږ د آرټسټان راغلي هم دې دپاره چې زمونږ دا ډرامه زمونږ دا کلچر ختم نه شي مونږ صرف دې دپاره په هغې کې کار کوو او دا راته زمونږ د پاکستان ټلویزیون جی ایم صاحب هم وي او پی ایم صاحب هم راته ووي چې یار وره راشه ګنې دا هم درنه ځي مونږ سره اختیار نشته هر څه چې دي نو په اسلام آباد کې دي او اسلام آباد والا پښتانه خو چېرته نه غواړي چې دوی دې مخکې شي نو لحاظه دغه تجویز دی زما یو چې عوامي نیشنل پارټي دی یو داسې تنظیم د آرټسټانو جوړ کړي لکه ملګري آرټسټان ملګري وکیلان دي او د هغې په ذریعه دی د خیبر پښتونخوا په ګوټ کې په هره ضلع کې دی یو تیټر شروع کړي زه به تاسو ته ووایم بیا چې انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ پیغام څنګه رسي او باچا خان بابا چې څه ستونزې کړي دي د دې پښتنو دپاره هغه کوم ځای ته ورسېدی هغې ته مونږ چې دی نو په عوامي نیشنل پارټۍ کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت چې و نو مونږ څومره کار کړی دی خو د هغې ځکه چاته پته نشته چې نه تاسو وایئ او نه مونږ وایو تاسو هم په هغې شرمېږئ چې یاره مونږ خلکو ته ووایو چې مونږ دا کار وکړو مونږ دا کار وکړو مونږ دا کار وکړو نه نن به کار ښې نو هله به تا پسې سړی راپاسي او چې ته کار نه ښې نو خدای شته که ستا نوم هم څوک واخلي بله خبر دا ده چې بابک صاحب او په قومي اسمبلی کې حیدر خان دی چې زمونږ زیاتې مسلې اسلام آباد سره دي نو ستاسو په ذریعه حیدر خان چې په قومي اسمبلی کې دا اواز اوچت کړي چې مونږ له واپس خپل ټایم راکړي 4 بجې ویمه چې مونږ له واپس خپل ټایم راکړي 4 بجې چې زمونږ د هرې سیماهۍ بجټ راځي چې هغه د غونډې سیماهۍ بجټ راځي چې مخکې را رسېدلي د ډرامې شروع کېدو نه دلته کې
مخکې به همدقسې کېدل. اوس د ډرامه ختم هم شي په پی ټي وي باندې هم ختم شي او زمونږ پیسې نه وي. دویمه خبره دغه ده. درېیمه خبره دا ده چې زمونږ د نیټورک ډرامې چې کوم 8 بجې ټایم دی هغه خو یې مونږ نه بلکل واغشتی. د پښتو ډرامه نشته نو د اردو ډرامه به د کوم ځای نه راشي. نو لہذا دا د حیدر خان کار دی چې هغه په قومي اسمبلی کې دا اوچت کړي اواز چې دلته کې خیبر پښتونخوا پاکستان ټلویزیون سنټر لا د اردو ډرامه ورکړي چې هغه هره سه ماهی کې د اردو ډرامه چلیږي. نو تاسو به وګورئ مونږ چې دا پیسې حکومت راکړی وي هغه هم چې دی نو د عوامي نیشنل پارټۍ مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې دا قدم میا صاحب اغشتی و، بابک صاحب دی اغشتی و او آرټسټان یې راوغوښتل او هغې له چې دی نو پیسې ورکړې، هغې له چې دی هغې سره امداد وکړو. هماغې شانتې بیا دې حکومت وکړو خو هغه دې حکومت چې کوم وکړو نو هغه خو مونږ ذلیل کړو تر د هایکورټه پورې مونږ پې لاړو او هایکورټ اډر وکړو چې دې له پیسې ورکړې. همدغه شانتې مونږ غواړو چې عوامي نیشنل پارټي د دې آرټسټانو شاته ودرېږي. نو په ایمان درته وایم چې دا آرټسټان ستاسو دي بل د بل چا هم نه دي. لہذا همدغسې پکار هم ده چې هره سه ماهی کې که میاشت کې نی نو چې سه ماهی کې یو میټینګ د آرټسټانو دلته کې راغواړئ او هغې ته څه ستونزې وي چې هغه تاسو په هغې باندې اواز اوچتوئ او مونږ به چې دی نو انشاءالله مونږ به ستاسو نه رستو نه یو، مونږ به تاسو سره اوږه په اوږه روان یو. هغه که د ټولو پښتنو دپاره دی او که هغه صرف د آرټسټانو دپاره اواز دی مونږ به تاسو سره اوږه په اوږه روان یو انشاءالله، ستاسو نه به رستو نه یو. بله یو کار وکړئ جي بابک صاحب چې زمونږ د خیبر پښتونخوا چې څومره آرټسټان دي هنرمندان دي که هغه انکو سره تعلق لري او که هغه پښتو سره تعلق لري او که هغه ډېر اسماعیل خان سره تعلق لري او که هغه چترال سره تعلق لري دا غونډ عمره غونډ کې چې هغې دلته کې راشي. بل یو د هغې یو وفد جوړ کې چې مونږ افغانستان ته په سرکاري توګه باندې لاړ شو یا چې ستاسو کوم ملکونو سره تاسې تعلقات وي چې هلته کې لاړ شو. بله یو خبره کومه د باچا خان ټرست دپاره جي چې په بهر ملکونو کې زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ تنظیمونه شته د باچا خان ټرست دپاره چې د دې ځای نه داسې فنکاران یو ثقافتي طایفه تاسو هلته ولیږئ نو دغه فنکاران چې هلته کم طایفه لاړه شي نو دا فنکاران به مو سره ښه شي او په سرکاري د ستاسو د هغه لاندې هلته چې کومې شوګانې وشي نو هغه به باچا خان ټرست لم راشي. لکه زمونږ څونه فنکاران چې بهر ځي پیسې ورکوي دا ټول ملګري ته لاړ شي شوګانې وکړي او هغه پیسې هغې هلته وګټي چې چا بوتلي هغې پیسې وګټي هغه خپل جیب کې واچوي خو فنکار له خپل حصه ورکړي چې پیسو یې بوتلي. همدغسې چې تاسو وکړئ که هغه په دوبۍ کې وي که هغه په قطر کې وي زموږ د پارټۍ تنظیمونه شته هر ملک شته شکر الحمدلله چې د هغې په ذریعه باندې تاسو ثقافتي طایفې ولیږئ هلته کې شوګانې وکړئ کلچر شوګانې وکړئ ښه ټیک ټاک. زمونږ د ډرامې آرټسټان به هم لاړ شي زمونږ د میوزیک سره چې کوم ملګري دي هغه به هم لاړ شي هلته به شوګانې وکړي هلته چې کوم ټیکټ خرڅ شي نو هغه به باچا خان ټرست ته راشي او خپل فنکاران به هم پې ښه شي زمونږ فنکاران به هم پې ښه شي. زمونږ جي تاسو ډرامې وکړئ هلته کې تاسو بهر ملکونو کې ډرامې وکړئ چې دا غلط کلچر چې کوم تللی دی چې بغیر د ډانسونو نه څوک بل پروګرام نه ګوري نو چې مونږ هلته کې کلچر ډرامې وکړو د پارټۍ د تنظیم د سوري لاندې نو انشاءالله زمونږ پارټي زمونږ باچا خان ټرست به هم په دې ښه شي او زمونږ فنکاران به هم په دې ښه شي. بس دغه زما څو خبرې وې او زه د عوامي نیشنل پارټۍ د خپل صدر طارق جمال صاحب د خپل جنرال سیکرټري د صوبې بابک صاحب د کلچر سیکرټري خادم حسین صاحب او د عوامي نیشنل پارټۍ ډېره شکریه ادا کوم او دا توقع ترې لرم چې انشاءالله که هره میاشت کینی نو چې سه ماهی کې د یو میټینګ دغسې د آرټسټانو راغواړي چې په هغې کې د هزارې سره کوم آرټسټان دي چې هغه هم پکې وي چې چترال سره کوم آرټسټان دي چې هغه هم پکې وي چې د ډېر اسماعیل خان سره کوم آرټسټان دي چې هغه هم پکې وي د هرې ژبې ملګري راشي دلته کې نو هله به انشاءالله موږ په پړوان دي ځو. شکریه الله م خوشحاله و آباد لره.